سلامونه ملګرو، نن چې کوم دی زمونږ خواله صادق لالا راغلی دی چې د باجوړه د نیشنل پارټۍ مشر دی او د خپل پښتون دپاره او د خپل پښتون قام دپاره ډېر خدمت کړي. څه د تعارف محتاج نه دی. زه په هغې باندې خبرې کول نه غواړم، خو د سعودي عرب ته په راتلو باندې ورته هرکلی ویم او د عمرې مبارکي راته ویم. ډېره زیاته مننه ساقي جان رور چې تاسو موږ ته دعوت راکړو، ستاسو خوا ته رالو. بیا د عمرې په مبارکۍ خیر مبارک. الله دې تاسو ته هم د دې توفیق او وس درکړي. په باجوړ کې ډېره انتهایي ظلم روان دی. یو طرف ته چې کوم دی اسمان دی او بل طرف ته د ځمکې خدایان دي. او صادق لالا راغلی دی سعودي عرب ته. صادق لالا په دې حالاتو کې او په دې سختو وخت کې د خپل قوم نه لرې کېده، د دې څه وجه کېدی شي؟ اول خبره خو دا ده چې کله مولانا خانزیب صاحب وفات شو او شهید شو، زما او د هغه ډېره زیاته پخه اراده وه د عمرې د راتګ او د عمرې د راتګ نه مخکې د دوبۍ د راتګ وه. چونکې زه چې کله راتلم د حالات داسې نه ښکارېدل چې دیو به اپرېشن دومره زر وکړي او دیو به خلکو ته کډې په سر کړي. د دې وینا چې ونه هغه د ټارګېټډ اپرېشن او ټارګېټډ اپرېشن دې ته وایي چې په کوم کلي کې تا ته پته لګي چې دلته ترهګر دي او د هغې نه قام ته نقصان دی یا ولس ته نقصان دی یا خاورې ته نقصان دی، هغه ځای به دیو ټارګېټ کوي او په هغه کې به عوام چې دی دیو په اعتماد کې اخلي. د بده مرغه موجوده حکومت چې دی هغه د منافقت نه کار واخیستو، د دغلافن نه کار واخیستو او دومره زر یې هغه اپرېشن باندې لاس پورې کړو چې زموږ دا خیال نه و چې دیو به دونه جلدي کوي. اوس چې زه دلته یم خدای شته چې زه کله هلته یم او په هر حالاتو کې ما ټول عمر ځان رسولی دی، هلته زموږ زړه په دردېږي نو د دې درد څه زموږ هغه زړه عادت شوی دی. خو کله چې د وطن نه رابار شوي یو د خدای شته چې زموږ هغه زړه نن هم دونه ناقلاره دی چې زما خواهش دا ده چې د خپل وزټ ډېر زر کینسل کړم او د خپل قام او د خپل ولس سره هم په هغه خاوره به دغه یو طرف ته نثارباز لګیا دی، د قام په اسمبلۍ کې د قام د امن چغې وایي، د قام د خپلواکۍ او د ازادۍ چغې وایي. بل طرف ته که وګورې نو په باجوړ کې چې کومه جرګه، آیا دا جرګه قامي جرګه وه یا دا جرګه سرکاري جرګه وه؟ نثارباز چې د امن خبره کوي نو په دې خو تاسو پوهیږئ چې عوامي نیشنل پارټۍ منشور چې دی هغه امن دی، جمهوریت دی او ترقي ده، نو دغه زموږ منشور دی او په دې به ایجنډه باندې موږ د ټول عمر نه کار کړی. بیا د باجوړ جرګه چې ده نو دا بالکل سرکاري خو ته زه ځکه نشم ویلی چې د دغې خلکو دا خیال و دا یې سوچ و دا یې فکر و چې شاید زموږ د جرګې د لارې ټول عمر زموږ قبایلي خاوره دا په جرګو په ډبو په مذاکراتو باندې مشهوره وه. د دې خیال او سوچ فکر دا و چې کیدای شي زموږ بل طرف ته مشره، بل طرف ته خبره دا ده چې دغه جرګې ته دلته چې کومه د پاکستان فوج دی یا دلته د پاکستان سرکاري ادارې دي، دا جرګه د دې ریاست نه زوروره ده چې جرګه دلته طالب پیدا کولی شي او فوج یې نشي پیدا کولی. دا خو تاسو زما خبره کټ لګي نه دغه مې ورته ویل چې دا جرګې مرکې کول او دا خبرې جوړول دا د ریاست ذمهداري ده. نن هر یو کار چې دی ریاست موږ ته په لاسو کې راکړی. ته ګورې وینې چې انورزیب خان چې زموږ صوبایي سابقه صوبایي وزیر دی، هغه خلکو ته ځوانانو جوش او جذبه راچوتولو لپاره د خلکو په منځ کې ټوپکې ځلوي او خلکو ته وایي چې د ټوپک د دې حل دی. نه آیا چې ټوپک د دې حل دی؟ بیا ما چې په اربونو روپۍ په دې خرڅ کړي دي او سکیورټي ادارې مې جوړې کړي دي چې د چوکیدار نوم به زه ورکوم، بیا د هغې کومه ذمهداري ده چې زه ټوپک په خپله رالم؟ دا خو وخت په وخت د موجوده حکومت په منځ کې مختلفې حربې استعمال کړي دي او د خلکو د جذباتو راپارولو دپاره مختلف طریقې جوړې کړي دي. یو طرف ته سابقه مینه چې نن د وزیر اعلی فوکل پرسن دی، هغه خواهش لري چې زه د عوامو سره ولاړ یم او که د عوام یو کور مران شو زه به د وزیر اعلی کور رانوم. وزیر اعلی لګیا دی چې زه نه وکړو دغه اپرېشن منم او نه زما نه څوک اپرېشن کوي. نن ته وګوره چې په ماموندو کې د 24,000 نه ډېرې کړې راووتې چې یو طرف ته کرفیو لګېدلې ده، بل طرف ته په هغه د بر نه ګولۍ راورېږي. تاسو ګورئ وینئ چې هغه ته د خلاصي لار نه ورته کېږي.